أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار عالم په قرآن عظیم کې د خپل نمونو مبارکو پبارکه د دعا کولو حکم کړی. په حدیث مبارک کې راځي چې د الله تبارک وتعالى نمونه مبارک دا یو کم سل دي او بیا رحمت للعالمین فرمایلی دي څوک چې دا نمونه مبارک یاد کی او د دې نمونو مبارکو ذکر او د دې یاد او حفظ وکړي دې به ضرور جنت ته الله داخلوي. یا اللہ اے معبودا تو دا عبادت لائق زبندست ہے ما تا دا خپل عبادت توفیق راکا دا عزم او دا یقین قوت دا زیاتولو دا پارا دا یا اللہ ذکر زرزلی سوک چه روزانوائی دا غب عزم او یقین قوت دا دیر زیاد شي دلا علاج مریض د پارا پدې باندې تجربه شوی دا چې د دې پډې ډېر ویل سره یعنی یا الله ور سره بلا علاج مریض ته الله شفا د هر بیماری نه نصیب کړي. یا رحمان اے مهربان ذاتا په مهربانه عام سره د هر منپس سلزله د یا رحمانو ذکر کول سره د زړه نبا سختی او غفلت دا الله ختم او لری کړي. یا رحیم اے لویا مهربانا ذات پروردگارا ستا درحم طلبگاریو پمونگ باندې خپل رحم او فرمایا د هر من رستو سوک چسل کرتے د یا رحیم ورد کئی هغه به د دنیا د فتونو نه محفوظ او بچي او د دنیا خلق بټول پاغه باندې مهرباني کون کی جوړ شي. یا مالک اے حقیقی بادشاہ تو بادشاہ مونږ ستا غلامانیو مونږ ته ستا د غلامۍ توفیق را نصیب کړه. د سحر د مونږ نه پس د یا مالکو کثرت لستلو سره به الله تعالی دغه انسان ته مال او دولت او غنا نصیب او فرمایي. یا قدوس اے د هر بدو د کمزورو او د نقصانونو نه پاک ذاتا ته پاک ذاته مونږ د ګناه په نقصانونو خطایانو کې لې پیتو مونږ ته د ګناه او د خطا نه پاکي را نصیب کا. څوک چې د زوال نه پس روزانه د دې ورد کوي نو د هغه زړه به الله تبارک وتعالی روحان کړي د مرزونو نه به الله هغه ته نجات ورکړي. یا سلام اے بے عیب ذاتا تا دا ار افت او دا ار نقصان نا پا امان او سالم یہ مونگتم دا ہر افت نا نجات او سلامتیا نصیب کا. دا دے اسم مبارک کسرت سره چه سوک ذکر کئی اب اللہ دا تمام افتونو نا محفوظ او بچ کری او چه سوک یو سل 50 کرتے دا اوائیو پا بیمار باندے دم کری اللہ با بیمار تا صحت ور نصیب کری. یا مؤمن ایمان او امن ورکون کی ذاتا مونږ ته کامل ایمان او امن را نصیب کا. د سویره او د خطرې په وخت کې چې شپږ سوه دېرش کرته د دې اسم مبارک ورد وکړي شي الله به د نقصان او د یری نه محفوظ او بچ کړي. د دې اسم لستون کې یا ځان سره لیکلي او ساتي هغه به الله په خپل امان کې اولري او د ار نقصان
او د ار افت نه به هغه ته نجات نصیب شي. یا مهیمن اے نگهبان ذاته زمون نگهبان او مددگار شه. څوک چې د غسل نه پس 2 رکعاته مونځ نفل ادا کړي او په رښتوني زړه سره د دې اسم مبارک ورد وکړي، الله تعالی به د هغه ظاهر او باطن صفائی نصیب کړي. او څوک چې 115 کرته د دې نوم مبارک ذکر او ورد وکړي، هغه به رب لا یزال په پټو رازونو خبردار کړي. یا عزیز اے په ارچا غالب او طاقتور ذاته مونږ ته طاقت او غلبه په ار کافر ظالم نصیبا او فرمایا. څوک چې تر 40 ورځو پورې 40 ځلې د دې اسم مبارک ورد فرمایي او د دې ذکر یاد ساتي، هغه به الله تبارک وتعالی پټول مخلوق عزتمن او مستغنی جوړ کړي. یا جبار اے پټول زورور ذاته ته په ارچا زورور یې، مونږ د خپل زور او د خپل قهر نه محفوظ وساته. کوم سړی چې د چندې په ګوته دا نوم نقش کی او هغه پلاس کی، نو هغه ته به الله تعالی په خلقو باندې غلبه او هیبت نصیب کړي. څوک چې روزانه سحر او ماښام د دې نوم مبارک 200 او 46 مرتبه ذکر وکړي، رب لا یزال به د هر ظالم او د هر قهر نه بچ او محفوظ ساتي. یا متکبر اے د لوی او بزرګي والا ذاته ته لایق د لوی او د بزرګي. څوک چې د سکار په شروع کې دا نوم مبارک ذکر کې او دا پڑھاوي، الله تعالی باغ کار کې کامیابی ورته حاصل کی او په کثرت سره د دې ورت کوون کې تبع الله تعالی عزت او لوی ور نصیب کړي. یا خالق اے د خیر او د شر پیدا کوون کی ذاته ته خالق د هر یو سیس پیدا کوون کی امته. څوک چې ورځې پر لپسې د دې نوم مبارک سلسل کرته یا خالق یا خالق لولي، هغه به رب لا یزال د ټول افتونو نه بچ کی. د دې نوم مبارک همیشه لستون کې به په مخ کې نور او په مخ کې ښکلا او ځلا نصیب شي. یا باری اے سا اچون کی ذاته تا هر څه ژوندي کړي دي او هر چاله تا سا او روح ورکړي دي. که چېرې یو بې اولاد زنانه وروجې ونیسي او د اوبو سره روجه ماتولو نه پس 21 کرته الباری 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 نوم مبارک د الله اولولي، الله تعالی به هغې بې اولاد زنانه ته اولاد نصیب کړي. یا مصور اے شکل ورکون کی ذاته تا خسته خسته شکلونه انسانانو ته ورکړي دي. اے د خسته شکلونو ورکون کی ذاته مونږ ته مخ منور او د قیامت پر ورځ ښکلي شکلونه راکا، د زناور او د بدانو شکلونو نه محفوظ وساته. یا غفار اے ډیر بخون کی ذاته زمون مغفرت او فرمایا. مون ګناهګار سیاکار بے ستا د بخښنې نه بل وسیله ورسره نه لرو، مونږ ته د خپلو ګناهونو بخښنه راکړه. څوک چې د مازدیګر مونځ نه پس روزانه یا غفار اغفر لی په کثرت سره لولي، رب لا یزال به د هغه نه رضا شي او په خلقو کې به بختور او کامیاب اوسیږي. یا قهار اے د هر چا د زور او د تشدد قابو کون کی ذاته مونږ د اره غلبې
او د هر چا د قهر نه بچ وساته. څوک چې د یا قهارو ډېر ډېر ذکر کوي نو د هغه د زړه نه به د دنیا محبتونه او لالچونه ختم شي او د خدای پاک د مینې او د محبت سمندر به د هغه په زړه کې پیدا شي. الله سره به مینه او محبت نورم زیاته شي. یا وهاب اے هر چاته ورکوونکي ذاته او هر چاته هبه کوونکي او عطا کوونکي د فقیرې او د لوږې د غربت په وخت کې چې څوک یا وهاب یا وهاب ډېر ډېر وایي یا د ساخ مونځ په آخري سجده کې څلوېښت ځلې د دې ذکر په سجده کې وکړي الله تعالی به هغه د فقیرې او د لوږې او د غریبۍ نه بچ کړي او مال او دولت په ورته ورکړي. که څه خاص حاجت ورپېښ شي نو د کور یا د جومات په صحن کې دی 3 سجدې وکړي او بیا د لاسونه پورته کړي اسمان طرف ته او لاسونه اوچت کړي شوي حال کې د 100 کرته د دې اسم مبارک ورد وکړي. الله تعالی به د هغه هر حاجت ضرور پوره کړي. یا رزاق اے هر چاته روزي ورکوونکي یا ذاته مونږ ته فراخه او حلال رزق را نصیب کړه. څوک چې د سحر د مانځه نه مخکې د کور په 4 واړو ګوټونو کې لس کرته یا رزاقو یا رزاقو اولولی او دمویه نو دغه کور ته به بیماری او نیستی هیڅ چرې رانشي. مخ ته قبلې طرف ته اولري او د ښي ګوټ نه دې شروع کړي او په هر یو ګوټ کې دې لس کرته دا اسم اولولی دغه کور ته به بیماری او افتونه مرضونه هیڅ کلم رانشي. یا اے د هر مشکل کوشا ذاتا زمون مشکلات آسان او ختم کړه. د سحر مون نفس چې پسینا باندې لاسونه اتړي او یا کرته دا اسم مبارک وای نو د زړه د ایمان او د انوارو منورتیا او د انوارو رڼا به په مخ او بدن ظاهر شي. د قیامت پر ورځ به مخ منور وي او د الله مخ کې به منور مخ او روښانه مخ ولاړ وي. یا علیم اے فراخ علم لرونکي ذاته مونږ ته د حق او د نفع علم را نصیب کړه. د دې اسم ډېر ویونکي باندې الله تبارک وتعالی به د علم او د معرفت دروازې پرانیزي او د ډېر علم او د علم نافع عالم او عارف په جوړ کړي شي. یا قابض اے روزي تنګونکي ذاته ستا لاس کې د هر چا رزق دی چاته چې د خوښه شي رزق ورله تنګ کې مونږ د رزق د تنګ سیانه په امان او بچ وساتې. څوک چې د روټۍ په 4 ټکړو باندې د دې نوم مبارک لیکل وکړي او 40 ورځې پې در پې دغه روټۍ وخوري الله به دې د لوږې او تندو او د غریبۍ او د درد تکلیف نه په امان کړي. یا باسط اے روزي فراخه کوونکي چاته چې د خوښه شي هغه ته روزي فراخه کړي. نو اے روزي فراخه کوونکي مونږ ته روزي فراخه کا. څوک چې د ساخ منځ وکړي هغې نه بعد اسمان طرف ته لاسونه پورته کړي او لس کرته دا اسم مبارک لولي او په مخ باندې لاسونه راکاږي نو الله تعالی به دغه کس په ټولو خلکو کې سرفراز او سربالا کړي او دی به د هر آفت مصیبت نه بچ او چاته به محتاج نشي. یا خافض کته کوونکي ذاته ته هر متکبر را غورځونکي مونږ د کبر نه بچ وساته او مونږ د ضلالت نه بچ وساته. څوک چې روزانه
1500 کرته دا اسم مبارک لولي الله تعالی به د هغه مرادونه ټول پوره کړي او مشکلات به ټول لري کړي شي. څوک چې د دې نوم مبارک سره درې روزي ونیسي او په څلورم ورځ بل ځکه د خلکو نه کینی او یا کرته دا اسم مبارک ولولي په دښمن باندې به الله هغه ته فتح او بری نصیب کړي. یا رافع اے پورته کوونکی ذاته موږ ستانه نفع او رفع غواړو. څوک چې د هرې میاشتې په 14مه شپه د نیمې شپې په وخت کې سل ځلې دا اسم مبارک وایي نو الله تبارک وتعالی به دا مخلوق نه بېنیاز او مستغنی او بے پروا کړي او الله تعالی به هغه ته مال او دولت نصیب وفرمایي. یا معز اے عزت ورکوونکیا مونږ ته عزت راکړه. څوک چې د پیر یا د جمعې دروازې د ماښام نه بعد څلوېښت کرته دا اسم مبارک لولي الله تعالی به هغه ته په خلقو کې عزت او برکت او نور ور نصیب کړي. یا مذل ذلت ورکوونکی ذاته مونږ د ارذلت نه بچ او محفوظ کا. څوک چې 15 او یا کرته یا مذل وای او بیا سجدې ته لاړ شي او دعا وکړي الله تعالی به د هر ظالم حاسد او دشمن نه محفوظ او په امان کړي. یا سمیع اے ارس اوریدونکیا ته د هر څه اوریدلو والای زمونږ نیک خبرې نصیب کا. هغه خبره نه چې ته پې ناراض شې بلکې ستا د رضا خبرې زمونږ نه واخله چې ته واورې خوشحال شې. څوک چې د زیارت په ورځ د ساخ مونځ وکړي هغې نه بعد مخ په قبله کیني 1500 کرته یا 100 مرتبه یا 50 کرته دا اسم مبارک تلاوت کړي دا هغه دعاګانې به رب لا یزال قبول کړي او څه چې ضرورت وي هغه به الله ورته پوره کړي. په دغه وخت کې د چا سره خبرې نه کوي. څوک چې د سحر د فرض او د سنتو په منځ کې دا اسم مبارک 100 کرته ولولي هغه ته به الله تبارک وتعالی په خاص نظر وګوري او د محبت نظر به د هغه په مخ هر وخت د الله د طرف نه پروت وي. یا بصیر اے هر څه لیدونکیا ته په هر څه قادر او هر څه لیدونکی مونږ سره احسان وکړه زمونږ د بدو نه درګذري وفرمایا. څوک چې د جمعې مانځه نه پس کېناسته مخ په قبله او 100 کرته دا نوم مبارک ولستو د هغه په زړه کې به الله نور او په سترګو کې به رڼا پیدا شي او د سترګو د بیمارۍ نه به الله محفوظ وساتي. یا حکم اے حاکم مطلق ذاته ته حاکم مطلق څوک چې د شپې په آخره حصه کې او د وکړي او یو کم 100 کرته دا اسم مبارک ولولي نو دا هغه زړه به رب لا یزال د خپلو اسرارو انوارو مرکز جوړ کړي. څوک چې د جمعې په شپه دا اسم دومره ووایي چې بېخوده شي او بېهوشه شي نو د هغه زړه به الله د کشف او د الهام او د اسرار مرکز جوړ کړي. یا عدل اے سراسر انصاف والا ذاته څوک چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه کې د روټۍ په شلو ټکړو باندې یا عدلو ولیکي او بیا یې اخري نو الله تبارک وتعالی به د هغه دپاره ټول مخلوق غلام او مسحخر جوړ کړي. یا لطیف اے سراسر لطف او کرم والا ذاته
پمون خپل کرم او لطف او فرمایا سوک چې دا اسم مبارک روزانه یو سل دری درش کرتے لولی الله تعالی به داغه پر رزق کې برکت او ټول کارونه به په خشان سره الله پوره کړي په فقیره او په لوګي او تکلیف مصیبت او پریشانه کې مبتلا انسان چې سوخ په خشان او دس وکړي او د رکعات موز وکړي او پزړه کې د مقصود خیال ولري سل کرته دا اسم وایي الله تبارک وتعالى باغه پټولو مقاصدو کې کامیاب او بریالي کړي یا خبیر اے په هر څه خبردار ذاته څوک چې تر اوو ورځو پورې ډېر ډېر د دې اسم مبارک ورد کوي او د دې ذکر کوي په هغه باندې به الله تبارک وتعالى د خپلو پټو رازونو دروازې کولو کی او پټ رازونه ورته ظاهرېدل شروع شي یا حلیم اے ډېر بردبار ذاته څوک چې دا اسم مبارک په کاغذ باندې ولیکي او په اوبو یې وینځي او هغه اوبو په کوم څیز باندې وشیندلی شي نو په هغې کې به خیر او برکت الله نازل کړي یا عظیم اے ډېره لویه ذاته د دې اسم برکت ډېر ډېر ویونکي سره به الله تعالی د دواړو جهانونو عزت او عظمت ملګري کي د دې اسم مبارک چې څوک ډېر ډېر ورد کوي هغه ته به الله تعالی عزت او عظمت حاصل کړي یا غفور ډېره بخونکي ذاته مونږ ته بخنه او فرمایا څوک چې د یا غفارو ور ډېر ډېر کوي نو الله تبارک وتعالى به د هغه په مال اولاد کې برکت واچوي او درد او تکلیف خفګان نه به الله تعالی هغه بچ او محفوظ کړي یا شکور ډېره قدردانه ذاته په معاشه او تنګوالي کې یا درد او تکلیف کې مبتلا انسان کو روزانه یو سلویخ کرتے دانو مبارک اخلی یا شکورو الله تبارک وتعالى بهغه ته د هر آفت او تنگستیانا نجات او فلاح ورنصیب کړي یا علی ډېر اوچته ذاته مونږ تم اوچته مرتبه نصیبه راکړه څوک چې د دې اسم مبارک همیشه او هر وخت یاد ساتي او یا یې ولیکي خپل ځان سره وساتي نو الله تبارک تعالی به هغه ته د مرتبې اوچتوالي خوشحالي او په مقصد کې کامیابی حاصل کړي یا کبیر ډېره لویه او بلند والا ذاته څوک چې د عهدې نه غورځولې کړي شوي وي دی د اوو روجي ونیسي او روزانه د زرزلې یا کبیر ووایي الله تبارک وتعالی به دې په خپله عهده او په خپل منصب بیا په حال کړي یا حفیظ د ټولو نیکهبانه ذاته زمونږ هم نیکهبان شه د دې اسم مبارک کثرت سره ورد کوونکي او لیکلي ځان سره ساتونکي انسان به الله تبارک وتعالی به د هر قسم خوف او خطرې او د ضرر نه محفوظ کړي او الله تعالی په خپل امن او حفاظت کې وساتي یا مقیت طاقت ورکوونکي ذاته مونږ ته طاقت د پاره د نیک عمل نصیب کا د مقصد حاصلولو د پاره د اوبوس کلو په خالی لوخي کې دا وزلې ولیکي یا مقیتو بیا دې دم کړي بیا دې په هغه لوخي کې اوبو واچوي او اودس کې ان شاء الله په هر مقصد کې
बदे अल्लाह कामयाब की मकसद बे हासिल शी या हसीब ए हिसाब अगस्तुन की जाता कचरे द चा बनी आदम या से सिजने यरवी नो द ज़ियारत दौरज़ ने द शुरू करी तर अतो रोज़ पूरे दे द सहर औ माखाम औ या करते हस्बी अल्लाह हसीबो वही इंशाअल्लाह द अर शर नबा महफूज शी औ पलाह बयामुमी या जलील ए उचते बुलंद मर्तबे वाला जमों मर्तबे बुलंद कड़ा पमुशको प अंबरो ज़ाफ़रान सरद या जलीलु उलिकी और जान सरद उसाती और प कसरत सरद या जलीलु वर्द कवि नो इंशाअल्लाह गतबा इज़्ज़त और अज़मत और क़दर और मंज़ला अल्लाह ज़र तर ज़रा नसीब करी या करीम ए ढेर करम को उनकी अज़ाता दखपल करम पखातिर मुंबान करम को फरमाया कचरे सोक रोजाना ददे इसम मुबारक लुस्तलु के उदशी और रोजाना उदकीगी और दाविर दे पखुल की भी नवरतबा अल्लाह तबारक व तआला प आलिमान और सालिहान और बुजुर्गानों के ढेर लुए इज्जतुना और शराफतुना नसीब करी या रक़ीब ए लोयो बुलंद ने कहबान जाता जमुंग ने कहबान नासिर मददगार शाह सोच रोजाना उजले या रकीबो आई और पखपल माल और औलाद बांधे दमवी और ढेर ददे इसम मुबारक विरद कभी नो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हगबा दठूल अफतुनुना और मुसीबतुना महफूज उसीगी या मुजीब ए दुआ जड़ा गानो कबल उनकी यजाता जमुंग दुआ गाने जड़ा गाने कबूल का सोच चपका सरसर ददे इसम मुबारक विरद कवि नुदा हक दुआ गाने बा रब लैजाल पखपल दरबार के कबूल और मंजूर करी और इच्छरी बदाग दुआ नरद कीगी सवालू ने वेद अल्लाह पदर मंजूर और कबूल शुरूशी या वासिअ ए फराखी रावस्तुन की अजाता मुंग बांधे फराखी रावला आसानी राबान रावला सोक चिदे इसम मुबारक ढेर लुस्तल करी और ढेर वाई अल्लाह ताला वर बांधे द ज़ाहिरी और बातिनी मालदारे दरवाजे खुलाओ और प्रानिजी या हकीम ए द अरे खबर द तल और द हर सिस प हकीकत बांधे पुदुन की अजाता सोक चिप कसरत सर या हकीम वाई पहागे बांधे बा रब लैजाल दखपल इलम और द हिकमत और दराजुन दरवाजे खुलो और प्रानिजी या वदूद ए ढेर मोहब्बत कउन की अजाता सोक च जरजले दा इसम मुबारक तिलावत कई और पाबंदे सर ददे विरद कई और पखोराक बांधे दम कड़ी खपली बीबी सरा हगर उठे उखरवी नो इंशाअल्लाह द खजे और द खावन तरमेन जबा खबगान खत्म शी और द मोहब्बत और द राहत जिंदगी बा शुरू शी कसकार के इन खतीवी नो दा इसम रोजाना पाबंदे सरा लुस्तुल सरा हक कारून बा अल्लाह जरूर सरता और सही या मजीद ए दलोयो बुजुर्गे मालिका कचरे सोक बंदा पमूजी मरज मुफ्तलावी आतशक या जुजाम नो हागदे दमियाश्ते पदियार लसमा स्वर लसमा पिन लसमा और रोजवनी सी और दरो जमाती न पस्ते दया मजीद जिक्र पकसरत सरो की प उबोदे दमकड़ी और अगा उबोदे उसकी इंशाअल्लाह ढेर ज़रब सेहत बियामुमी या बाइस ए मड़ी जंदी को उनकी अजाता द क़यामत दरोज़े मालिका मड़ी बत जुंदी के कल चिमुंग जुंदी के खुदाए दखपल रजा मुआफिक जुन मुंगत नसीब का सोक च रोजाना दशपी उद के दो पवक़त के पसीना बांधे लास मुबारक की दी और यो द पास असल करते दा या बाइसो नुम मुबारक वाखली
نو د زړه تل تبه د الله علم او حکمت ورکوس شي. یا شهید اے حاضر او ناظر ذاتا ته په هر ځای حاضر او ناظر او موجود یې. د نافرمانه بیبي یا د نافرمانه اولاد په تندي باندې چې د سحر په وخت کې څوک لاس کیدي او یویش کرته یا شهیدو یا شهیدو اولولی او دمویه نو ان شاء الله هغه بیبي او اولاد به فرمان بردار جوړ شي. یا حق اے برحق ذاتا ته برحق او ثابته څوک چې د سلور ګټیس کاغذ په سلور واړو طرفونو باندې چې الحق الحق الیکی بیا د سحر په وخت کې هغه کاغذ په تلی باندې کیدی او اسمان طرف ته اوچت کړي او دعا وکړي نو ان شاء الله رکشوي سیز یا رکشوي انسان سامان به ورته الله بیرته پلاس ورکړي. یا وکیل اے لویا کار سازا زمون د کارونو سازولو والا خو بسمته زمون کارونه جوړ او ساز پوره کا د هر قسم آسمانی آفت د ویری په وخت کې چې د یا وکیلو ورڅ سو کوي ان شاء الله د هر آفت او مصیبت نه محفوظ شي. یا متین اے دلوی قوت والا ذاتا ته د قوت والا مالکی مون کمزوری مون سره خپل قوت او نصرت ملګری کا د یا متینو ورت یادا چې یو سړی اولیکی په کاغذ باندې او په بو سره وینځي او هغه زنانه لور کی کما زنانه په بدن کې چې پای نی معشوم یې وګوي هغه کاغذ دی پاغي اوس کوي سره د اوبو ان شاء الله پای د بدن به زیات شي او داغه معشوم به پور مامور مړول شروع کړی شي. یا ولی اے حمایت و امداد کون کے دوستا مونږ سره حمایت او مدد دوستی او فرمایا. کوم سړی چې د خپل کور د خلقو د عادتونو نه او داغي د خویونو نه خوشاله نوي هغه چې کله د هغوی مخې ته ورځي نو دا اسم مبارک ته لولی او په هغوی طرف ته دی ورکوف کوي ان شاء الله داغي نیک خویونه به نصیب شي. یا حمید اے د تعریف لایق ذاتا پنځه سلوي خرزه متواتر پتنهای کې چې دا اسم مبارک ډیر لولي یا حمیدو اغلب الله تعالی په عادتونو کې برتری او اوچتوالی ورکی د ارچا په نظر کې بدرون او د ارچا په نظر کې با خوب راشي. یا محسین اے دشمار په دیر کې راګرون کی ذاتا تب مونږ یو رس خامخا د خپل شمار په کتاب کې راولې څوک چې دا روزانه د روټۍ په شلو ټکړو باندې شل ځلې دا اسم مبارک دم کی او هغه اخروی ان شاء الله تمام مخلوق به تابع او مسخر جوړ کړی شي. یا مبدی اېړم بيزل پیدا کون کی ذاتا کچره دا هغه زنانا چې په نفس داغي معشوم وي داغي په ګډه باندې لاس کیدی او یو کم سل کرته یا مبدی وای ان شاء الله نبا هغه معشوم ضایع کیږي او نبا د وخت نه مخکې معشوم پیدا کیږي او چې کله پیدا شي نو صحتیاب او توانا بوي. یا معید دوباره پیدا کون کی ذاتا کسو کرکشوی وی نو چې کله د کور ټول خلق ودشي نو یو کس ته د کور سلور واړو ګټونو کې او یا کرته یا معید وای ان شاء الله په ورځ کې با هغه انسان رکشوي کور تراشي او یا به زر تزرا په ورځ کې دنه پتا ولګيږي. یا محیی
اے جن ورکون کی ازاتا منتد خیر او در رحم جن نصیب کا کچرے بیمار بندہ ڈھیر ڈھیر دا کلمہ مبارکہ او اسم مبارک وائی نو اللہ تعالیٰ با اغتا صحت ورکی او سوک چے یو کم او یا زلی دا وائی او ذکری پابندے سرکوی او بیائے دم کری نو دا ہر قسم نا او دا بند او دا مصیبت نبا اللہ تعالیٰ اغتا نجات او فلاح نصیب او فرمائی یا ممید اے مرگ ورکون کی ازاتا مونگتا چکل مرگ راکے نو دا ایمان سرا او استاد رضا و خوشحالے سرا مونگتا مرگ نصیب کا دا چا نفس چی پا قابو کی نوی نو حقا دے دا دے ورد دود کی دلو پا وقت کی کئی پسینہ مبارکہ دے لاس کی دی او الممیتو دے دیر دیر اوائی تر دے حد پوری چی دی ادشی انشاءاللہ داغ نفس با پا قابو کے دیر زر تر زر راشی او نفس پہ قابو شی یا حی اے ہمیشہ ہمیشہ جندی پاتی کیو دن کی ازاتا سوک چے روزانہ دریز زر کرتے دا یا حیو ورد او وظیفہ پابندے سرکی حاغا با اسکل بیمار نشی کم بیمار چی پا مشکو گلاب سرا پا چینی لوخی باندے دا اسم مبارک اولی کی او پخفگو ابو سرے اوینزی او اغا ابو اس کی انشاءاللہ زر تر ضربہ اللہ اغتا شفا نصیب کری یا قیوم اے دا ارچا مضبوطون کی او ٹنگون کی ازاتا مونگتا پخپل رضا او استاد اطاعت توفیق راکا چستا پلار زمون استقامت نصیب شی سوک چی دا دے اسم مبارک ور دیر دیر کئی او دا دے وظیفہ پابندے سرا ذکر دوام طریقی سر کئی حق تبا اللہ پا تمام عالم کے قدر او عزت نصیب کری او سوک چی پا تنہائے کی لولی او دا دے ورد او ذکر کئی ناغتب اللہ دا دوارو جہان خوشحالے نصیب کری یا واجد اے دا حرس بیا مندن کی یزاتا سوک چی دا روٹے پا وقت کے دا دے اسم مبارک ورد کبھی نو خوراک پا دا زڑ دا طاقت او دا قوت او دا نورانیت سبب اگرزی یا ماجد اے دا بزرگے او دلوے والا ذاتا پتنہائے کے چی سوک دا اسم دمر علولی او دمر ذکری اکی چی پا ذکر کے بے خودشی او بے ہوش پروزی انشاءاللہ پزربے دا اللہ تبارک و تعالی دا انوار الہیہ ظاہری زر تر زرا پیداشی او انوار الہی با را ظاہر کریشی یا واحد اے یو ذاتا سوک چی روزانہ زرزلے واحد الواحد لولی نو دا حق دا زرنبا دا مخلوق محبت او یر اوزی یا احد اے پذات او پصفات کی یکتا ذاتا سوک چی روزانہ دیر دیر دا احد ورد فرمائی نو اللہ تبارک و تعالی با اغتا دا دیر اولاد او دا دیر دولت نصیبہ و برخور کی انشاءاللہ دا دوارو جانو خوشحالے سربے دزل خوشحالی ہم نصیب شی یا صمد اے بے نیاز و بے پرواز آتا دا سحر وقت کے چسوک پا سجدہ پروزی او یوصل پنزیش کرتے دا ورد او اسم مبارک باقیدہ سرکی اللہ تبارک و تعالی بظاہری و باطنی رختیا والی او داغت برشتینی پا ہر قدم ورنصیب کی او چسوک پا او دا سکی یا سمدو دیر دیر وائی نو اللہ تبارک و تعالی بید مخلوقنا پا ہر لار پا ہر لہجہ او پا ارا مورچہ کی کامیاب او بینیاز کی یا قادر اے دیر قدرت لرن کی ازاتا تا پا ہر سا قادری زمون گناہونا معاف کا زمون خطاگان معاف کا پا حقا سڑی چی دورکاتا منز اکڑی
او د زړه په صدق سره سل ځلې یا قادر یا قادر وای نو الله تبارک وتعالى به د هغه دښمنان ذلیل او رسوا کړي. که څوک مشکل چاته پیدا شي نو یو څلوېښت ځلې د یا قادر ولولي د هغې په لستو سره به انشاء الله هغه مشکلات زر تر زره الله ختم کړي. يا مقتدر پورا قدرت والا ذاته ته د قدرت او د طاقت والا یې. څوک چې د خوب نه پاسي او پس د خوب نه شل کرته یا مقتدرو وظیفه کی روزانه ویلو سره به ان شاء الله ټول کارونه آسان شي او یو مشکل بم داغه مخه ته ناراضي کراشي نو زر تر زر به الله حل او آسان کړي. يا مقدم وړاندې بوتلون کی ذاته د جنگ دوران کې چې په کثرت سره دا یا مقدم ورکوي د دې په ذکر سره به الله هغه ته د جنگ فتح پیش قدمی او قوت حاصل شي او دښمنان به الله ذلیل او رسوا کی د دشمنانو نه به الله هغه ته حفاظت نصیب کړي. يا مؤخر رستو کون کی ذاته څوک چې سل ځلې روزانه په پابندۍ سره یا مؤخر وای نو هغه ته به د الله تبارک وتعالی د طرف نه قرب او جوار نزدېکت او محبت حاصل شي چې د هغې نه بغیر به هغه ته آرام نه ورځي. کثرت سره لوستلو سره او په ډېر ورځ سره انشاءالله هغه ته به رښتونې توبې توفیق هم الله ورنصیب کړي. د دې ذکر په کثرت سره کوئ د توبې دروازه به الله تاسو ته پرانیزي او ستاسو توبه به منظور او قبول شي. يا آخر د ټولو نه پس او د ټولو نه مؤخر ذاته څوک چې روزانه زر ځلې دا اسم مبارک وایي نو د هغه د زړه نه به د غیر الله محبت وځي او د هغه خاتمه به په ایمان او په خیر شي. يا ظاهر سرګن او ښکاره ذاته د اشراق مون نه پس که چېرې څوک دا اسم مبارک 500 کرتې ولولي نو انشاء الله تبارک وتعالی با د هغه په سترګو کې رڼا او په زړه کې نور ور نصیب کړي. يا باطن پټ او پنهانه ذاته روزانه 3 کرتې د یا باطنو ورد وظیفه او ذکر کولو سره به رب العزال باطنی اسرار هغه ته ښکاره کول شروع کی او د لستونکي په زړه کې به محبت الهي پیدا شي. د دې په لستو سره به الله په ده باندې خپل محبت ساری او جاری ولري. يا والي با اقتدار تصرف کون کی ذاته د دې اسم په کثرت سره ورد کولو سره د ناګهاني او آسماني افتونو نه بچ کېدل ضرور ملاویږي او د اوبو په نوي لوښي کې ولیکي او هغه اوبو بیا په کور کې چڼقو کړي. انشاء الله د کور د هر افت او مصیبت نه به نجات نصیب شي. يا متعالي د هر چا نه اوچت او لویه ذاته د دې اسم کثرت سره ورد کولو سره به انشاء الله ټول مشکلات لري شي او ختم بشي. که چېرې یو زنانه د خپلې بیمارۍ ورځو کې په کثرت سره د یا متعالی ورد کوي نو انشاء الله د تکالیفو نه محفوظ او بچ شي. يا بر بهتر سلوک کون کی ذاته که چېرې څوک بدکار او شرابي انسان روزانه وکړته په پابندۍ سره دا اسم مبارک ولولي او د دې ذکر او د دې وظیفه پابندۍ سره کوي انشاء الله د ګناه او د شرابو نه به رغبت او مینا ختم شي. د ماشوم پیدا کېدلو نه پس چې وځلې دا کلمه مبارک او اسم مبارک وایي او ور باندې دم کړي الله تعالی ته حواله کړي نو ماشوم به تر د ځوانېدو پورې د ټولو افتونو نه محفوظ او په امان شي. يا تواب
اے زر توبه قبلون کی ازاتا زمون توبه قبول کړي او زمون گناهونه معاف کړي د ساخ مون نفس 360 کرته چې د یا تواب ورت کوي ان شاء الله رښتونی توبه به الله تبارک وتعالى نصیب کړي د دې اسم مبارک په کثرت سره د ویلو او د ورت کول کو ټول کارونه به الله تبارک وتعالى آسان کړي او ار مراد به الله سرته ورسي یا منتقم اے د ضربت لی اغستون کی قدرت لرون کی یزاتا تد ار دشمن نظر تر ضرب بدلا اغستون کی او اغستل کول شي سوک چې په حق وي او د خپل دښمن نه د بدلی اغستلو قدرت نه لري نو تر درو جمعو پورې دی د دې ورد او وظیفه او ذکر ډیر ډیر وایي الله تعالی به په هغه د خپل طرف نه ظالم سره پوه شي او د ظالم نه بزر تر زرا هغه مظلوم د پاره امتحان واخلي یا اے ډیر عفو کون کی ذاتا متعفو او فرمایا د دې اسم ډیر ډیر لستلو په وجه سره به ان شاء الله د لستون کې ټول ګناهونه معاف شي او پکار دي چې د دې ورت انسان پابندۍ سره کوي نو الله تعالی به ورته عفو وکړي او ټول خطایان او نقصانونه ورته معاف کړي یا رؤوف اے ډیر مهربانا او مهربانی کون کی ذاتا او مشفق ذاتا مونږ سره مینا او مهربانی ملګری کا سوچ چې دریا رؤوف یا رؤوف ډیر ډیر ورت کوي مخلوق باندې بعد هغه مهربانی او مخلوق په پاغه مهرباني شي په مخلوق کې به محبت د سر پیدا شي لس کرتے درود شریف او لس کرتے یار او پولستلو سره د ټولو دشمنانو غوستنا یخا او سړه او لری شي یا مالک الملک اے د کائناتو کلی مالکا ته د ټول کائنات حقیقی او کلی مالکی څوک چې همیشه یا مالک الملک لولی او د دې وظیفه او ذکر پابندۍ سره کوي ان شاء الله الله تبارک وتعالى به غنی کړي او مالدار به کړي او د خلقونه به نیاز او بے پروا کی دغه کس بدچا محتاج تر عمر پورې نشي یا ذو الجلال والاکرام اے د جلال او د کرم والا ذاتا په مون خپل کرم قائم کړه او د خپل جلال او د جمال په خاطر مون د خپل کرم لاندې راولا سوچ په کثرت سره د دې اسم مبارک ورت کوي نو ان شاء الله الله تبارک وتعالى به ورته عزت او عظمت ورنصیب کی او د مخلوق نه به ورته استغنا نصیب شي او دار چانه بیا بے پروا او غیر محتاج وي یا مقسط اے عادل او منصف ذاتا مونږ ته د عدل او د انصاف توفیق راکا څوک چې د خاص مرض یا جائز مقصد د پاره او سوزلی یا مقصد اولولی نو د دې لستو سره به ان شاء الله مقصد حاصل شي او څوک چې روزانه د یا مقصد ورت کوي هغه به د شیطانی وسوسو نه محفوظ او په امان اوسیږي یا جامع اے د خورو وروشي زونو را یوځای کوونکي ذاته د چا چې دوستان عزیزان منتشر وي او بې اتفاقه وي هغه د ساخ په وخت کې غسل وکړي او مخ ته اسمان طرف ته پورته کړي لزل دی یا جامع وایي او یو غوته دی بند کړي هم دغه شان دی هر لاسو سره یو غوته بند کړي او په اخر کې دی دواړه لاسونه په مخ باندې راکاږي ان شاء الله ټول دوستان به سره یوځای شي یا اے بے نیاز او بے پروا ذاتا سوک چې روزانه او یا ځلې دا اسم مبارک وایي نو الله تعالی به دغه په مال اولاد کې برکت واچوي او ان شاء الله هیڅ چری به چا محتاج نشي یا مغنی اے بے نیاز کون کی ذاتا سوک چې اول اخر یولس ځلې درود شریف وایي
او پمنس کی یولس د پاسا یولس سو کرتے دا اسم مبارک د وظیفه پتور سرا سحر یا ماسوتن د مانځنه بعد وای نو الله تعالی به ورته ظاهری او باطنی غنا او بے پروايي مالداری نصیب کړي. یا مانع اے د بندولو او من کولو طاقت لرون کی یزاتا چې د چا بیبي او خاون ترمنځه نالګوي نو په بستر باندې دي سملاستلو وخت کې شل زل دا اسم مبارک یا خزا یا خاون وای ان شاء الله په خپل کې به الفت او محبت پیدا شي. یا مانع ډېر د لستون کې با د اثرنا محفوظي او د بد आवाज او د بد نظر نه با بچ او په فلاح کې اوسېږي. یا نافع د نفع رسولو والا قدرت لرون کی ذاتا د سکار شروع کولو په وخت کې یو سلويخ کرتے یا نافع ولستلو سره با کار ان شاء الله منشاء مطابق ته ورسی او داغه د خوخه موافق پاغه کار انجام ته ورسی. کله یو سورله سور په کثرت سره د دې اسم ورد ولولي نو د هر آفت او مصیبت نه بچي او الله به په خپل حفاظت کې واخلي. یا ضار اے د نقصان رسولو قدرت لرون کې یزاتا د جمعې پشپک سلزله دا اسم مبارک سو ولولي ان شاء الله د ټولو ظاهري او باطنی فتونو محفوظ شي او قرب الهی به ورته زرت زر حاصل شي. یا نور اے سراسر بهتر نور ذاتا سوک چې د جمعې پشپ او کرته سورې نور او زرزله دا اسم مبارک یا نور وای نو دا هغه زړه به ان شاء الله په قرب الهی او په انوار الهی او سره منور شي. یا هادی اے مطلب ترسون کی ذاتا مونږ خپل مقصد او مطلوب ته ورسوا. سوک چې لاسونه پورته کړي او اسمان طرف ته مخ کی دا اسم کثرت سره وای او لاسونه په مخ باندې راکاږي ناغه ته به الله تبارک وتعالى طرف نه کامل هدایت نصیب شي او الله کې با شمار کړل شي. یا باقی اے ہمیشہ پاتې کېدون کی ذاتا د جمعې پشپچ سوک زلزلې دا اسم مبارک وای نو الله تعالی به د هر قسم ضرر او نقصان نه محفوظ ولري او ان شاء الله دا هغه ټول نیک کارونه به مقبول وي او الله په نظر کې به درون او عزتمن ښکاری. یا وارث اے د هر چا نه پس موجود اوسیدون کی ذاتا سوک چې د نور خطل وخت کې سلزله دا اسم وای نو د هر قسم غم او سختۍ نه به ان شاء الله محفوظ اوسي او سوک چې د ماخام او ماسوتن ترمنځ زلزله وای هغه تبا الله تعالی د هر قسمه حیرانتیا او پریشانی نه نجات او بچواله نصیب او فرمای. یا رشید اے راستی او نیکی خواهون کی ذاتا روزانه د دې اسم ورد کول سره بعد ټول مشکلاتو او د کاروبار کې برکت او ترقی پیدا کړی شي او کم سړی چې د خپل سکار په تدبیر نه پوهیږي هغه د ماخام او ماسوتن ترمنځ زلزلې یا رشید وای یا ورته خوب کې معلومات وشي او یا ورته پزړه کې الله داغي تدبیر واچي. یا صبور اے تحمل او برداشت والا ذاتا کچره سوک د نور خطلو نه مخ کې سلزله دا اسم وای نو الله تبارک وتعالى بداغه اورس بد هر مصیبت نه محفوظ او په بچای کې تیر شي او د دښمنانو حاسدانو جبه نبا بچ او سالم پاتې شي او کچره سوک پس مصیبت کې انختوي نو شل د پاسه زر کرتے یا صبور وای دا هغه نه الله تبارک وتعالى دته ضرور نجات ورکړي. عزیزانو دا نمونه مبارک چا چې پخپله یاد کړ او اولاد ته یاد کړ د دواړو جهانو سردار فرمای چې دا سړی به زما د شفاعت د جنډې د لاندې ولاړي. دیو جنا د مسلمانانو
او خاص کر د پښتنو د پښتو سره ډېره مینه او محبت ته او په پښتو پوهیږي د الله د دې مبارک نومونو ترجمه او د دې موافق چې کومه مجرب وظیفه او ذکر او ورد ستاسو دروان د بیان شو دا پکور کې مساتل د برکت او د عظمت او د عزت او د ثواب باعث ته کدا پټرک بس سوزکی او پلنکوچ او اجراو دکان کې او ساتلی شي نو ان شاء الله هم په کاروبار کې الله برکات واچي هم باغ روز په خیر تیر شي د ار ضرر نه بدیتا او دغه انسان ته الله حفاظت او امان نصیب کی دی وجه عزیزانو مونږ تاسو کچری د دې ورد کو د دنیا محبت په زمونږ د زړه نوزي او د الله مين او محبت په زمونږ په زړه کې قائم شي عزیزانو اولیاء الله اومددی اسماء حسنا ورد او ذکر کوي داغي لنگر چلیږي داغي بزرګونو خادمان موریدان غلامان دا الله پالی د پټو خزانونه ناراضي چې د الله د پاک او مبارک نومونو سره مينو کو او دا په خپل ځل کې ځای کو او مې په خپل یاد کو او مې اولاد ته یاد کو او مې خپل بچو ته یاد کو رسول الله علیه السلام د دې بارکه فرمایي چې دینو مونږ کې دومره لوی اثر دی چې د اسمان او د زمکه ترمنځ څومره ګناهونه د دې په ورد او په ذکر سره الله تبارک وتعالى هغه ختمي او معاف کوي ناراضي چې د خپل ګناهونو معافي او د خپل ګناهونو عفا او بخنه د الله نه په دې اسماء حسنا سره وغواړو اللهم احفظنا يا فياض من جميع الآفات والأمراض والقحط والبلاء والطاعون والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات اللهم احفظنا يا فياض من فتنة الدنيا والآخرة اللهم احفظنا يا فياض من زوال الإيمان اللهم انصر المجاهدين في الكشمير والفلسطين وأذربيجان وفي كل مكان من المسلمين اللهم احفظنا يا فياض من شر الشياطين ومن شر المنافقين ومن شر الكافرين ومن شر الظالمين اللهم انفعنا بهذا الأسماء نفعا كثيرا جميلا طيبا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين.